ډیپټي چیئرمین سیمز هاسپټل اسرار صاحب چې دی هم موجود دی چې تاسو په مبارک ولاسو چې دی به حیثیت یو ډاکټر د فوډ پوینټ افتتاح وکړه نو خوراکونه به آزاد وي که بند وي؟ یاره خوراکونو کې خو زه خپل یو سینئر ډاکټر صاحب خبره وکړم که نه هغه یو ځای کې میلمه و نو هغه کس ته یې ویې هغه کم میزبان چې و ویې غوړي راوړه او کوچ راوړه او دا راوړه نو هغې ډاکټر صاحب تاسو خو دا بندوئ نو دا څنګه نو هغه ورته تپوس یې وکړئ چې دا مرګ یو پیر خری که بار بار خری هغه ورته جواب یې چې مرګ خو یو پیر خری وایي چې دا خورم یو پیر به مړ شم او چې نه خورم بار بار مړه به نه نه د خوراکونه په کار دي مړه دا دنیا را کېږي به ته ووایه چې تاسو مونږ که وکتو د خیبر پښتونخوا که مونږ ووایو یوازینی سیمز هاسپټل داسې دی چې په هغې کې بنیادي سهولیات موجود دي او ستاسو په شان ټیم بیا چې کم د سینئر ډاکټرانو دی سرجنان دي بیا ایټ ټایم 20 آپریشن چې کم ټیټرز دي یا 70 پورې ویل کوالیفاید سرجنان ډاکټران دي نو څه ګڼئ د دې سره سره فوډ ریسټورنټ په کار دي سواد د ترقۍ په لور روان دی ګوره لکه د انساني ضروریات چې څنګه صحت دی که نه داسې فوډ دی داسې چې څنګه هاسپټل ځي د صحت دپاره داسې د صحت ښه ساتلو دپاره فوډ هم دی خو په دې کې 2-3 خیال ساتل پکار دي یو دا چې هایجین صفایي زموږ ډېره ضروري ده چې یاره چاته څه فوډ سټپ میلاویږي هغه صفایي ټیک شو که نه بیا چې د هیلدي فوډ چې کم دي پکاره چې موږ دغه کلچر ډیولپ کړو سبزیانو باندې که نه په پروټین باندې په دې باندې زیات زور ورکو او کاربوهایډریټ کم شوګر وغیره روټۍ چاولې چې هغه زموږ د سواد کې ډېر زیات رواج دی چې د دې نه موږ خلک لور ومني کو ځکه چې دا شي نه چې دي چې دا زیاتېږي بله ده چې توازن پکار دی هر شي کې چې توازن یې که نه چې یاره ته هر څه ټیک دی الله تعالی نعمتونه دي د الله تعالی په چا بندی نه خو چې په ځان زیاتی نه کوي نو هر شی چې سړی په دغه باندې خوري